بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه ګرانو کتونکو د پاکستان او د افغانستان د تیرو څو مودې راهیسې تاوتریخوالی روان دی. آیا دا تاوتریخوالی به کله ختمیږي یا امکانات شته د دې ختمېدو؟ په دوحه کې ناسته وشوه، بیا په ترکیې کې ناسته وشوه، نو آیا دغه ناسته کې چې کوم مطالبات وو یاره هغه مطالبات به ومنلی شي یا نه، که هغه د پاکستان د اړخه دي یا د افغانستان د اړخه. دا وخت موږ سره سینیر صحافي او تجزیه‌کار ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. ډیره مننه شاجي، ستاسو مننه، مهرباني. ټکر صاحب نوې اپډیټس څه دي؟ مطالبات چې کوم وو د پاکستان د اړخه افغانستان ته ویل کېده چې یاره ستاسو چې کوم دغه دي دا به زموږ د پاکستان د خاورې استعمال نه کوئ، نو آیا دا مطالبات ومنلی شو یا منلی کېږي به یا که نه مزید به نورو ملکونو ته دا جرګې مونږ وړو لګیا به یو؟ بالکل شاجي، ډیره زیاته مهمه موضوع تاسو وڅېړله او ستاسو دا پوښتنې هم په خپل ځای ډېر زیات د اهمیت وړ دي. له بده مرغه څومره چې دا تصویر اوس واضحه کېږي که نه، نو هم دومره هغه حالات سنګینۍ طرف ته روان دي. موږ دا محسوسو د پاکستان او افغانستان ترمنځ. نو دا اوس چې دویم نشست په ترکیې کې روان دی، استنبول کې، په دې خبره کوو چې پاکستان څه ډیمانډز دي، څه غوښتنې دي، څه یې په ټیبل ږدلي دي، څه په تحریر شکل کې او څه پلان دی، او بیا د هغوی سره د عمل ښکاري او د هغوی په رویه او په نیت ولې خبره کېږي. خو په 19 اکتوبر په دوحه کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم دا لومبی نشست شوی و او په هغې کې دوی دې ځای ته رسېدلي وو چې او اوربند وشو، سیز فایر وشو. نو بریکینګ نیوز و چې یو د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیز فایر وشو، خو چې کوم باخبره حلقې وې، صحافیان، تجزیه‌کار، نو هغوی ځینې خدشات څرګندول چې ځینې خبرې چې هغه شوي دي خو هغه مخې ته نه دي راغلي. نو هغه د ځینې باخبره خبریالانو، تجزیه‌کارو لخوا اوس هغه ورو ورو مخې ته راځي. هغه اول زه وایم چې خپلو کتونکو ته، ځکه چې په دغه دوحه مذاکرات باندې هم موږ خبره کړې وه، نو ستاسو په دې پلیټفارم به دا هم وکړو. نو هغه اووه اته خبرې دي چې هغه مخې ته راغلي دي چې په دې باندې دواړه ملکونه رضا شوي وو او باقاعده لاسلیک یې پرې کړی دی، ساین کړی دی په دغه دوحه اګریمنټ باندې. په هغې کې لومړی دا وه چې سرحدي استحکام به وي د دواړو ملکونو ترمنځ، په پوله به امن و امان وي. دویمه دا وه چې رابطه کاري به وي، که څه داسې دراندازي کېږي د ترهګر څوک ځي راځي نو یو بل ته به انفارمیشن شیر کولی شي، یو بل به خبرولی شي. د ترهګرۍ خلاف به د یو بل سره مرسته کېږي، یعنی هم دغه یو سلسله ده. بیا دا چې د پاکستان خلاف به د افغانستان ځمکه نه استعمالیږي، کوم چې د پاکستان غوښتنه هم ده. د دې په جواب کې بیا د هغوی غوښتنه دا وه چې کوم دلته افغان کډوال دي نو دوی سره به ډېره سختي نه کېږي، د دوی سره به لږه نرمي کېږي. د دې سره سره بیا چې کوم د چمن او تورخم دی نو دا به یو امن کاریډور وي، لکه که حالات هر څنګه وي، سنګین وي، نوعیت وي، خو دا به مونږه کوشش کوو چې دا د پرانستې وساتل شي. بیا دا و چې د یو بل خلاف به بیانبازي نه کېږي سټیټ ټو سټیټ لیول، په حکومتي لیول باندې. او بیا پکې دا و چې قطر به نگراني کوي، کوربه به یا او چین او چې کوم ایران دی نو دا به ضامن وي. د دې سره سره دا به جاج اخلي هر 3 میاشتې پس دواړه ملکونه، که دا اګریمنټ باندې دواړه پاتې شي. نو دا ډېر خوش عین خبرې دي شاجي، خو اوس د زړه خوراک خبره دا ده، منی به څوک دغه سوال دی چې اوس دوی کېناستل په ترکیې کې، په استنبول کې، نو چې په دې اګری شوي وو، په دې باندې دوی دواړه یو خوله شوي وو، راضي شوي وو، نو د دې ضرورت څه شو؟ ځکه مطلب دا چې څه شته دی. بیا اوس د سنجیدګۍ او د رویې خبره کېږي، نو د پاکستان لخوا چې کوم پلاوي تللی دی، کوم وفد تللی دی، نو په هغې کې ډېر داسې سرکرده خلک دي، ډېر مطلب چې مهم خلک دي، او دا هم تجزیه‌کار وایي چې دا با اختیاره دي چې دا څوک تللي دي، 7 کسان دي په وفد کې. خو د دې په جواب کې چې د افغانستان نه کومه ډله راغلې ده، نو دوی دا وایي چې هغه داسې سیکنډ ټیر والا خلک دي، هغوی سره ډېر اختیار هم نشته. نو په داسې حالاتو کې به دغلته فیصلې که کېږي نو هغه به څنګه عملي کېږي؟ نو اوس سوالونه دي. نو ځکه تېره شپه چې د پاکستان کوم موقف راغلی دی که نه، هغه ډېر زیات واضحه دی. او په دې به هم خبره کوو چې خواجه آصف صاحب د جنګ خبره ولې کړې ده او هغوی د کونړ ډیم خبره ولې کوي او دا حالات چېرته ځي. خو اوس راځم د پاکستان چې کوم موقف دی ډېر ښکاره کولو واضحه دریځ دی، نو دا دی چې د ترهګرو سرپرستی په هیڅ صورت قابل قبول نه ده. دا په دې استنبول کې وویلی شو، دا د پاکستان نظر دی. د ترهګرو سرپرستی، د دوی کومک، د دوی ملاتړ بالکل چې کوم دی نو هغه قابل قبول نه دی. د دې سره سره دوی دا هم وایي چې کوم د افغان د طالبان رژیم دلایل دي
په دې خبرو کم چې د پاکستان ډیمانډ ډاکټر دي. صاحب زه راځم دې خبرې ته، خو لکه د پاکستان د اړخه په ترکي کې ورته باقي د ثبوتونه وښیلی شو چې دا یې ځینې دي، دا هغوی منل اول خو هغوی منل نه چې یاره نشته دی او دا دی او هغه د افغانستان د اړخه، بیا ورته پاکستان ثبوتونه وښیل، بیا چېرته هغوی ومنل چې او یاره جي شته دی، نو څه به وایي؟ دا ډیره مهمه نکته ده. زه دغه خبره پوره کوم بیا تاسو ته راځم. نو دغه د پاکستان دریځ دی چې یو خو دوی دلایل د ځمکني حقایقو سره یو شانتې نه دي، بیا مطلب یې چې کوم رویه ده افغانستان نو هغه سنجیده نه ده. بله دا چې اوس کم راتلونکی دی یعنی مستقبل دی نو هغه به منحصر وي د دوی په رویه باندې، نو هغه خو موږ ته ټیک نه ښکاري. اوس دا تاسو ډیره زیاته مهمه خبره وکړه چې ګوره د سنجیدګۍ دا عالم دی د طالبان رژیم چې هغوی اول هلته په ټیبل ووي چې موږ خو نه منو چې ټي ټي پي شته دی، نو بیا چې دوی ثبوتونه ورته کېښودل ځکه چې د دې طرفه ما تاسو وي کوم وفد تللی دی نو هغه ډېره باخبره خلک دي، انټلیجنس چیف دی، د یو ملک کسان وایي چې زما په ملک کې دا فلانکي کور نشته او بیا بل ملک راپاسي هغه ته ثبوتونه ښیي چې دې فلانکي ځای کې دغه کور دی. بالکل. نو بیا چې پاکستان غوښتنه کړې نو ګورئ اول خو یې ته منې نه، بیا هم په دغه نشست کې وایي چې موږ به دوی ریلوکیټ کړو، یعنې د یو ځای نه به یې پاسو بل ځای کې به ورله یو ځای. ډاکټر صاحب لرې کوي یې ولې نه؟ وجوهات څه دي چې افغانستان دغه ټي ټي پي نه لرې کوي؟ دا خو غټ سوال دی، ملین ډالر سوال دی. اصل کې دا اوس دا د نیت خبره چې کېږي که نه، آیا دوی کاروایي کول غواړي؟ آیا د دوی وس رسي؟ آیا د دوی سره دوره ځواک زور شته دی؟ دا ځان له په خپل ځای دی، خو به هر حال د پاکستان چې کم جنون تحفظات دي لکه هغوی دا وایي چې ستاسو ځمکه زموږ خلاف نه استعمالیږي، بیا ورته وایي چې کم د دلته ډلې دي کله عدم تنظیمونه دي ټي ټي پي دا یو څه بل څه، مطلب یې چې دوی خلاف کاروایي. نو ګورئ اول خو دوی منله نه، اوس هغوی کله وایي دې ځای نه به هلته بوځو، کله وایي چې دا ستاسو خپله مسله اندروني مسله ده. نو اوس چې دا کومه ډیډلاک دی یو قسم لا یا دا ځینې تجزیهکار چې وایي چې یاره دا خو په یو ډایرکشن کې دا حالات نه دي روان او خدای مکه دا خو بیا هغه جنگ طرف ته ځي او بدامني به وي او لکه په یو بل به تاسو څه ګورئ ټکر صاحب حالات کم طرف ته روان دي؟ جنگ طرف ته روان دي که نه په ناسته باندې به خبره ختم شي؟ چې کم زیاتره تجزیهکار دي که نه نو هغوی وایي چې دا اوس ډېره مهمه ده چې د پاکستان کمې غوښتنې دي او دا ورته پاکستان په ترکیه کې په استانبول کې په میز کېښودې ورته وایي چې په دې دسخط وکړئ په تحریري توګه ومنئ، هغوی نه مني، لیکلو ته تیار نه دي تیار. او په دې کې ځینې نورې خبرې هم شته دي چې کېدای شي هغوی ته د سره دا تیار نه وي، نو چې هغوی د پاکستان غوښتنو منلو ته تیار نه وي نو بیا خو معاهده په ځای نه پاتې کېږي، نو بیا به دراندازي خو کېږي، د هغې ځای نه خلک راځي، بلکې اوسه پورې به ټي ټي پي اوس پکې د افغان طالبان د هغوی خلک هم راځي، نو پاکستان به بیا دې جواب ورکوي، نو چې جواب ورکوي هغوی به هم بیا رد عمل کې څه کوي. نو خدای مکه جنگ طرف ته خبر روانه ده، کم چې د دواړو هیوادونو دپاره ښه نه ده، رونه هیوادونه دي، ګاونډي هیوادونه دي، ډېر ښه ګاونډ دی، په یو بل باندې ډیپنډنټ دي، د دې د وجې تجارت متاثره دی، لارې بند دي، خلکو ته تکلیفي او افغانستان له به دا کتلي چې زما خو 10 لکه خلک دلته دي، زما د زیاتره ناروغانو د مشرقي ولایتونو د هغې ټول انحصار په پېښور دی، په کوټه دی، نو دا مسلې دي دې ته دې وګوري او دغه که د چا ورسره لاس وي لکه پاکستان دا نظر لري چې د دې کې ټول د بھارت لاس دی که نه، او لکه مطلب چې ګوره بھارت خو به په مشرقي باډر هم دغه کي او په مغربي چې پاکستان انګیج وساتي د هغې دپاره به خپل که پراکسي استعمالي که پیسې لګوي که هر څه کوي نو خو به کوي. نو افغانستان لکه تل پکار دي چې زموږ چونکې ګوره ګاونډ ته نشي بیلولی، موږ بیا دا خبره کوو، نو ګاونډ سره دا سلوک پکار نه دی. ټکر صاحب یقینا 1300 ورځو راسې نه دغه تاوتریخوالی روان دی، بارډر بند دی، لارې بند دي، د خلکو روزګارونه تباه شو، افغان کډوال پریشانه دي، هغوی هم نه پوهېږي، هغوی وایي چې ناستې هم پکې وشو، په دوحه کې وشو، په ترکي کې وشو، نو آیا چې په ترکي کې کم ناستې وشو په هغې کې هم دغه مطالبات ونه منلی شو، نو باقي کم ملک پاتې چې هلته به ځي او هلته به ناستې کوي؟ دا بالکل دا دوی اوس د خپل ملګري دوست ملکونه هغه خفه کوي. چین په دې باقاعده یو نظر لري، ترکیه چې کوم دی نو یو ټیک ټاک نظر لري، سعودي، قطر، ایران دا پکې څه ګارنټرز دي، څه د چا د نگرانۍ لاندې دي چې څوک په ضامنان وي. نو که دا رویه ګورئ پاکستان لګیا دی هغه ترکي ته ایکسپوز کوي، قطر ته، چې به یې مونږ خو دا ثبوتونه دي دوی اول مني نه، بیا تحریر شکل کې مني نه، نو هغه ملکونه بیا وایي چې لکه تر څو پورې به دوی د طالبانو یو قسم لا اخلاقي مرسته کوي. نو دا په سیاسي توګه ګورئ مونږ چې بار بار خبره کوو چې په سفارتي او په سیاسي توګه
د مسلې حل راوستل پکار وي نو د دې ورځې دپاره وایو چې ته بیا په سفارتي توګه هم میدان بایلې او په سیاسي توګه هم بایلې نو پکار ده چې تیاری وي او ځمکني حقیقتونه ومنل شي او دې ته وکتل شي چې کم هغه ملکونه دي چې ستا او چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ حالات چې کم دی هغه تاوتریخوالي ته بوځي. ته ښه دوستانه مه کوه ګاونډګیري مه کوه خو جنګ هم مه کوه که نه جنګ خو ضروري نه دی ځکه موږ دا وایو که 10 کاله ته جنګ وکړې بیا به خبرې ته کښېنې خو چې هغه کم نقصان وشو لکه تاسو دا خبره کوئ چې افغان کډوال دي لارې بندې دي نو ګوره دې ته اړ ده چې اوس پام نشته چې څومره خلک په لکونو خلک ځپل کېږي خو دا د ثانوي حیثیت شوې سیکنډري د دې حیثیت شو لکه دا اړو څه مسلې نه دي نو دا ځکه چې ټول فوکس په جنګ دی او خدای دې جنګ نه کړي ځکه خواجه آصف صاحب خو هغه رضو یې وړوکی سړی نه دی چې که حالات داسې معاملات کامیاب نشو جنګ طرف ته به ځو هغوی خو هغوی موږ کونړ باندې ډیم جوړو نو په دا حالات داسې رواني نو یو خو د مذاکرات د ناکامۍ خطره ده بله د جنګ هم خدای مکه احتمال شته. الله دې نه کړي چې جنګ طرف ته لاړ شي ګینې چې کم ملکونه پرې خوشحالېږي هغه پرې خوشحاله شي. ډاکټر صاحب یقینا ډېرې ګټورې خبرې مو وکړې او چې کم پاکستان د اړخ نه ورته کم مطالبات یې خولې شوي دي پکار ده چې جایز مطالبات دي چې ویې مني او جنګ نه هیڅ هم نه جوړېږي که مونږ بیا زه بار بار دا خبره په هر پروګرام کې کوم چې شل کورونه وران کړو اخره کې به جوړې ته کینو دا زموږ نانې پروګرام در بل پروګرام پورې ما زما ټیم لره اجازه دلوي الله